الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم رور پوښتنه کړي چې دې باره کې راته لږ داسې نصیحت او د واس خبرې وکړي چې یو خاوند خپلې ښځې ته ووایي چې یاره زما د اجازت نه بغیر به ته د کور نه نه وځي، او د دې باوجود هغه د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه وځي، یا موبایل آف کی او پټه د کور نه وځي چې زما د خاوند ته پته ونه لګي، او د دې نه بیا اکثر جنگ جګړه وغیره پیدا شي. نو دا د ښځې او د خاوند دا یو داسې لایف او یو داسې ژوند او یو داسې زندگی چې کله خاوند د ښځې حق ادا کوي او ښځه د خاوند حق ادا کوي، او په دې کې د یو بل سره دوکا، خیانت او فراډ وغیره اونه کړي، نو دا بیا ډېر ښایسته کوري او ډېر په مینه محبت باندې دا ژوند چې کوم دی هغه بیا تیریږي. او کنه دا ښځه د دې خاوند سره دوکه کوي او دا خاوند د دې ښځې سره دوکه کوي، نو دا ژوند چې کوم دی دې کې به انسان ته ډېر لوی مشکلات راغلي دي. نو دې وجې نه اسلام چې دا زمونږ ستاسو دین دی د قرآن او د سنت، نو دې چې څنګه د ښځې حقوق بیان کړي دي نو داسې د خاوند حقوق هم بیان کړي دي. لکه تقریبا چې دا خاوند چې کوم دی نو د دې په دې ښځه باندې دیارلس یا څوارلس حقونه چې کوم دی هغه به ادا کوي. بعضې علماو 9 ذکر کړي، چا 14 ذکر کړي دي. د دې به دا ښځه پابند دی او خیال به ساتي. په هغې کې اولنی حق دا ذکر کړی چې لا تخرج من بیته الا باذنه، د کور نه به بغیر د اجازت د خاوند نه وځي. چې خاوند اجازت نه دا به نه کور نه وځي او نه به د خاوند اجازت نه بغیر بل څوک خپل کور ته پرېږدي، دې نه منع راغلی. دویم لا تمنع نفسها منه اذا كانت طاهرة، کله چې دا زنانه ښه پاکه وي نو د خاوند نه به دا خپل ځان نه منع کوي. او دریم لا تخونه فی ماله، د خاوند په مال کې به خیانت هم نه کوي. څلورم تشارکه فی الدعا، د خاوند سره به د هغه په دعا کې شرکت هم کوي. پنځم وتکرم اقرباءه، د خاوند د خپلوانو رشتہ دارانو اکرام او عزت به کوي، د هغه د مور او پلار خیال به ساتي، د هغه د رونو د هغه د ورېرونو، ځکه به دې د خاوند خوشحالیږي. شپږم لا تؤذیه بلسانها، د خاوند سره به جبه نه چلی، زبان درازي به ورسره نه کوي، جبه به په نه اوږدی، ضرر به ورته نه ورکوي. اوم وتعینه فيما امکن، څومره چې کېدی شي نو دی به د خپل خاوند سره هر قسم تعاون کوي، تسلی به وله ورکوي، لکه خدیجه رضی الله تعالی عنها چې نبی صلی الله علیه وسلم له بهترینې تسلیانې ورکړې وي. او اتم دا دی والا تمن بمالها علیه، په خپل مال سره به په هغه باندې اثباتنه نه کوي چې ما لپلار دا کړي دي او ما لرونو دا کړي دي او تا مال څه کړي، دا خبرې به نه کوي. او نهم ولا تمنع مالها منه، خپل مال به د خاوند نه منع کوي. او لسم دا دی بغیر د سو باک نه به د خاوند نه خلع او طلاق نه غواړي، ورنه بیا حدیث کې دی نه سخته منع راغلی، دا ښځه بیا په منافقانو کې شمار شي. او یو لسم دا د خاوند چې کوم رازونه دی هغه به چاته نه ښکاره کوي، چې دا خپلوانو کره لاړ شي د خاوند رازونه ورته ښکاره کوي، نه، رازداره ښځه به. دولسم دا خاوند ته به شیطانیم نه کوي چې یا ورته د مور په سر لګي یا ورته د پلار په سر لګي. دیارلسم دا د خاوند بې اجازته به د هغه د کور ته څوک ګورې پرېږدي نه، لکه دا حدیث کې دی نه سخته منع راغلی ده. او څوارلسم دا که چېرته دا زنانه نفلي روژه نیسي نو هم د خاوند نه به پکې تپوس کوي، د خاوند د اجازت نه بغیر زنانه نفلي روژه هم نشي نیولی، دا هم صحیح حدیث کې راغلی دي. نو دا د خاوند حقوق دی په ښځه باندې چې دا به ادا کوي، ځکه حدیثو کې ډېر لوی ترغیب راغلی دی. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل المرأة اذا صلت خمسها، کله چې یو زنانه 5 وخته مونځ کوي، وصامت شهرها، او د رمضان المبارک روجی نیسي،
واحسنت فرجها او د خپل عورت حفاظت کوي، واطاعت بعلها او د خپل خاون تابعداري کوي، فلتدخل من ای ابواب الجنه شاءت. د الله نبی وي د جنت په کومه دروازه چې دا داخليږي دا داخليدلی شي، خو چې کله زنانه د 15 خبرو خیال وساتي. او د خاون دومره لوی حق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. سنن ترمذی روایت ته مشکات امراوړی 3255. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کما یو تن ته دا حکم کولې چې یو تن دی بل تن ته سجده لګی، نو ما به خزو ته حکم وکړی چې تاسو خپل خاوندانو ته سجده وکړي، خو چون کې سجده د الله نه علاوه بل چاته جایز نه، د خپل سر به د الله د در نه علاوه بل چاته ښکته کینو، قبر ته به نه ښکته کې، پیر بزرګ ولی مولا ته به نه ښکته کې، ځکه دا سر دا به صرف یو الله ته ښکته کیږي. نو هغه ښځه چې دا د خاوند تابعداري کوي نو دا الله جنت ته بیا داخلي، او چې خاوند د دینه ناراضي نو ګوره الله هم د دینه ناراضي، بلکې حدیث کې راځي د جنت هغه خوریم بیا په دې زنانه باندې لعنت وغیره وي. خو بل طرف ته به خاون هم دا کوي چې د دې ښځې په ما باندې کوم حقوق دي هغه به ادا کوي، او د ښځې حق ګوره بیا د خاون نه ډېر دی. تقریبا چې احادیثو نه سړی را جمع کی نو د 13 نه زیات دا د ښځې حق دی په دې خاون باندې، نو د هغې به اهتمام کوي. نو بس په طریقه باندې د خپل ښځې سره ژوند تیرول پکار دی، او په طریقه هغه پوهه کول پکار دی، او یو ځای ته د هغې تګ لازمي دی. اوس لکه خاون به داسې نه کوي چې د مور او پلار د ملاقات نه د خپله ښځه منع کوي، نه، دا اسلام دته د اجازت نه دی ورکړی چې مور له به نه ځي او پلار له به نه ځي او د رونو تپوس به نه کوي، نه، د دې نه به یې نه منع کوي. دغه رنګ د دین د زده کړې دپاره ځي نو د هغې نه هم ته نشي منع کولی، لکه د الله نبي فرمایل لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، تاسو خپلې بیبیانې د جوماتونو نه نشي منع کولی، هغه وخت کې به جومات ته مانځله راتللې. خو باقي که داسې غم خادي او چرته وي داسې لرې رشته دارانو کې خاون ورته وایي چې مه ځه، نو نه دي ځي دا زنانه، ځکه بیا د باندې لعنت ورېږي او د خاون نافرمانی دې وکړله نو سخته ګناه ده، نو دې نه ځان ساتل پکار دي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.